فدې عاشره کې نور کلم و لاندې هم کسان به په دې برنډو کې ولاړ نن جمع ډېره راغله دا کسان چې راغلي وو نو هر شپه په ویشتانو هر شپه په دراو کې راختم وو د هغوی د راتلو مقصد څه و هغوی دې ځای ته په څه پسې راغلي ځکه چې دلته خو بازار نه دی بلکې بازارونه هغوی پرېږدي دلته د دنیا چې کوم رنګ ورات په نورو ښاریو کې هغه دلته نشته دا خو یو ځنګل دی ډېر چاپېره غرونه دي او بیا دغه مرکز هم د کربوغې د مرکزي آبادۍ نه د کل نه بهر دی او دې سره سره هغوی خپل ځای کې د آرام او د راحت شپې ورځې هغه پرېږدي ډېر حضرات هغه داسې علماء کرام دي چې د هغوی نه په خپل ځای کې یو عظیمه جمع پرې داخلي استفاده کوي مفتیان کرام دي شیوخ الحدیث دي محدثین دي د میراث د صرف د نحوې د عربۍ مختلف دورې لولۍ په دې رمضان کې هغه حضرات هم دې ځای ته تشریف راوړی او بیا مختلف مشایخ د یوې سلسلې نه د مختلفو سلاسلو مشایخ د هغوی تعلق چشتیه سره دی د نقشبندیه سره دی د قالیه او صحبردیه سره دی هغه حضرات هم تشریف راوړي د مختلفو پیرانو سره تعلق لرونکي مخالفین په دې ژبه کې موجود دي بیا زموږ د دیني چې څومره شعبې دي هغه مجاهدین د جهاد سره تعلق دی د هغوی یو خاص تعداد په دې ژبه کې موجود دی ما ته نه دی معلوم چې څومره تعداد دی لیکن ډېر دي دغسې د تبلیغي جماعت سره وابسته حضرات یو کثیر تعداد په دې ژبه کې دغه وخت کې موجود دی چې هغوی په تبلیغ کې وخت لګوي حضرات علماء کرام او مدرسین په دې ژبه کې شته صوفیا پکې شته دی چې هغوی صرف او صرف د دې مرکز سره تعلق نه دی بلکې د مختلفو پیرانو صاحبانو سره د ملک په مختلفو حصو کې پاتې کېږي د هغوی سره تعلق دی بعضې د هغوی په اجازت باندې او بعضې د هغوی په حکم باندې دې ځای ته راغلي دا حضرات موجود دي او دغسې صرف د پاکستان د مختلفو صوبو او د پاکستان د اکثرو ښارونو چې د ساحل سمندر د سمندر د غاړې نه راواخلې تر هغه ګلګت بلتستان د چین آخري بارډر پورې او د افغانستان سره لګېدلی سرحد د ملک د مختلفو ښاریو نه خلک راغلي یا صرف پاکستان نه بلکې د ملک نه بهر بیروني ملک دې جمع کې د مکې مکرمې حضرات شته چې هغه ډېر قابل قدر او قابل احترام د الله جل شانه د کور په جوار کې پاتې کېږي په ګاونډ کې د مدینې منورې خلک شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګاونډ کې پاتې کېږي ډېره اجتماع چې کوم دلته کربوغه شریف کې شوې وه هغې کې چې موږ قوم حضرات پېژندل تقریبا 12 کسان د مکې معظمې او د مدینې منورې راغلي دغسې په دې جمع کې دا حضرات شته د ملک د دنیا د نورو ملکونو د آسټرالیا د سعودي عرب د ایران د افغانستان او ما ته نه معلوم چې د کومو ځایونو دا چې کوم معلوم دي هغه ما تاسو ته بیان د دې نه علاوه د کومو ځایونو خلک په دې ژبه کې موجود دي د سوچ مقام دا دی چې آیا د حضرات په څه پسې راغلي راغلي په نورو ځایونو کې موجود دي اعتکاف هم کېږي خانقاهونه هم شته د ویشتم ختمونه هم کېږي ښه قرا حفاظ کرام هغوی ختمونه هم کوي صحیح تلفظ سره قرآن پاک کوي لکه څنګه چې دلته کې قاري صاحب ویل الحمدلله دا شته دی لیکن د دوی راتللو مقصد صرف او صرف دا نه دی بلکې دې پسې شاته یو حرکت دی یو شعور دی چې هغه شعور او هغه حس د دوی بیدار شوی دی دې ځای کې راوستي دغه وخت کې زما عزتمندو امت مسلمه چې هغه د ټولې دنیا د قومونو زړه دی لکه څنګه چې اهل علم د امت
مسلمه قلب او زړه دی او لکه څنګه چې د انسان په بدن کې زړه روغ وي نو بدن روغ وي چې زړه رنځور شي نو بدن ټول رنځور شي دغسې د امت مسلمه رنځور شي نو دنیا به ټوله رنځوره شي او چې په دې کې فساد راشي نو په ټوله دنیا کې به فساد راشي او د امت مسلمه فساد هغه د الله جل شانه د رسۍ د دین اسلام د صراط مستقیم د قرآن عظیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرز زندگی سره مضبوط تعلق چې کمزوري شي هغه کې کمزورتیا راشي دې سره موږ ډوبېږو دغه بیداري او دغه شعور الحمدلله د دې ځای سرپرست حضرت مفتي صاحب دامت برکاتهم العالیه هغوی ته الله جل شانه دا درد نصیب کړی او د امت بیدار خلک هغوی دا محسوسوي چې دغه وخت کې امت ډېر خطره کې دی د دې مقصد دلته خپله مشري نه ده زه تقریبا د حضرت مفتي صاحب سره 32 سال زما وشول 2 کال چې زه سره پاتې شوی مشري نه غواړي قیادت نه غواړي چې د ملک په سطح باندې یا د جماعت قاید جوړ شي هغه پیري ګدنشیني نه غواړي چې کوم د دنیا تللونه پیران ته راځي چې هغه دلته کې راجمع شي الحمدلله الله جل شانه د ژوند هر یو نعمت ورکړی دی سره د دې چې شاته ورپسې چېرته تړلی دا مدن ذریعه نشته لیکن الله جل شانه ورکړي دا یې مقصد نه ده لیډري مقصد نه ده سیاست مقصد نه دی د ملک کرسۍ ته هغې ته هم اسره نه ده چې ګنې یاره په ملک باندې موږ قبضه وکړو حکومت زموږ لاسته راشي ما تر اوسه پورې اشاراتو کې کنایاتو کې دا شی ترېنه نه دی محسوس کړی صرف او صرف یو ډر دی هغه دا چې د امت به څه کېږي دې امت به څه کېږي او د هغې وجه دا ده چې قرآن کریم کې دا ښکاره شوی دی موږ ته قرآن پاک کې ځای په ځای الله جل شانه فرمایي ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے اور جو محسن ہیں ان کے ساتھ اللہ جل شانہ متقیان سره اور اللہ جل شانہ معیت بدبکس یو اللہ جل شانہ په نگرانی کې ټول خلق فرعون او الله کریم په نگرانی کې د دنیا ټول کافر د الله جل شانہ په نگرانی کې د الله په ارادې سره قدم پورته کوي د الله په ارادې سره د هغې په ژوند کې ساه وړي د الله جل شانه په ارادې سره ژوند تېروي الله جل شانه د ټولو سره دی په دې لحاظ یو د الله جل شانه معیت هغه د الله پاک د خپلو نیکانو بندګانو سره د مؤمنانو سره او هغه دی چې کله د امت مسلمه مقابله د هغیارو سره راغلي ده نو الله پاک د مسلمانانو سره غلبه په کافرو باندې ورکړي په بدر کې په مقابله کې 1000 کسان د کفار قریش مشرکین او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 314 کسان او الله جل شانه به سره سامان دوا سونو صرف دوری نه په کاڼ باندې جنګو په کوترو باندې جنګو باز سره کوتګي او الله جل شانه فتح او نصرت په هغه لښکر باندې چې غازین لښکر ډېر په غرور سره او د شراب او کباب په مستۍ کې مقابلې ته راوتي الله جل شانه هغوی ته شکست ورکړي او داسې عظیم شکست په دې رومني ګډ جنګ کې خوړلی دی هغوی چې د هغې ملا ماته شي د الله جل شانه دا معیت چې څنګه هغه زمانه کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دغه وخت کې اوس هم د مسلمانانو سره دی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اور تم ہی دوسرے قوموں کے اوپر بالا رہوگے غالب رہوگے شرط یہ ہے کہ اگر تم نے اپنی ایمان کی حفاظت کی اور اس کی آبیاری کرتے رہے تقوی کو اختیار کیا گناہوں سے بچے اعمال صالحہ کرتے رہے دام کول جستا ایمان مضبوط میں تاسو اوسم الله جل شانه غالب عرض پیدا کولو چې سره ده چې الله جل شانه د مؤمنانو دوست دی د مؤمنانو سره دی مؤمنان غالبوي لیکن امت مسلمه اوس کمزور دی او د هغیانو په حق کرم باندې وخت تېري او داسې مثال دی لکه ظالمان دشمنان خنجر په لاس کې نیولي او یو مظلوم د هغې په منځ کې یو ورته وایي چې ما څخه راشه ده سره خنجر دی دی په چاړه وایي زه دې بچ کوم چې دلته راشي نه دی ووایي
او چې دنه لاړ شي نو بل کس یې وغواړي هغه ته اشاره وکړي چې هلته لاړ شي نو هغه یې دغسې امت مسلمه کله یهود کله نصارا کله دهریه کله هنود د یورپ ملکونه امریکا او د دنیا کافر ملکونه مختلفې طریقې سره راولي یو یې ځان ته راغلي چې پناه ما څخه هلته منډه او هلته ورته نقصان ورسوي بیا بل کس وایي چې پناه دې ما څخه زه فوج در کوم زه پناه در کوم او امت مسلمه وهل کړي د هغې وجه سره دې نه معلومېږي چې کوم ډګر باندې الله جل شانه موږ ته په دنیا کې د ژوند تېرولو او په هغې باندې د وخت تېرولو د طرز زندګي موږ ته امر کوي او غواړي هغسې موږ نه نیو زما عزتمنو د انسان بدن په موږ کې چې کوم نیکان خلک هغوی په تفرق کې په اتفاق کې مبتلا دي ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات الله جل شانه فرمایي دا هغې خلکو په شان مه جوړېږي چې په هغې کې تفرق راغلی هم مسلمانان د وخت مسلمانان په پیغمبرانو باندې ایمان د وخت اهل کتاب د هغې سره و لیکن په هغې کې ډلېبازي راغله تفرق پکې راغله الله جل شانه فرمایي چې دا شی راشي بیا د الله جل شانه مدد او نصرت نه ستاسو ته الله جل شانه حسین او جمیل مخ درکړی او حسینه څېره دې کړي د ښکلي پیدا کړي لیکن که چېرې د دې ښکلي انسان پوزه پرې کړي او سترګې بېل کړي او غوږونه ترېنه بېل کړي او لاس یې بېل کړي او پښې او ګوتې بېل کړي او په بېل بېل پلیټونو کې دا کړي نو د ده حسن به په ځای پاتې شي نه د دې نه دی فایده نه شي حاصلولی دا هغه ده چې د دوی په خپله کې روابط د مسلمانانو په خپله کې رابطه او تعلق او جوړ نشته دی وکل حزب بما لدیهم فرحون د هغې نن سبا موږ مزداد درکړي چې هر چا سره د دین کومه برخه هغه قرآن کړي د هغې پسې روا پوره دین ناسته او زما عزتمندو د انسان بدن ته چې یو اندام ته تکلیف رسي ټول بدن پرې په لړزان تکلیف ټول ته رسي او چې تکلیف یو ته رسي نو ټول بدن د هغه دپاره فکرمند وي هغه فکر په امت مسلمه کې نشته هغه لړزېدل نشته دی کله چې په خپه کې ازغی مات شي نو انسان په مغزو سره سوچ کوي چې څه چلو کوم د ازغیو په کومه طریقه راوځي په لاس به راوځي که په ستن به راوځي بیا دا لاس ځي او ازغي ته چې کوم دی نو هلته ګوتې راوړېږي او د ازغي د رایستو کوشش بیا سترګې چې کوم دی نو هغه ازغي طرف ته ګوري چې د ازغی کوم ځای کې مات شوی دی دا ټول اعضا د بدن په لړزان او کله چې په امت مسلمه کې بعضې خلک هغه یو قصور کوتاهي او ګناه کې مبتلا شي کله د هغې د وجې نه هغې ته تکلیف نه رسېږي نور وهل وکړي زما ژبه هغه چا ته کنځل وکړي نو وهل زما ملا خوري زما سټې خوري او ما په پښو باندې زه وهل خورم حالانکې ګناه او قصور زما ژبې کړی کنځل مې ژبې کړي ده بدرت مې ژبې ویلي وهل مې نه وکړه کله موږ دا سوچ کوو چې په افطارۍ باندې راغلي په موږ باندې نشته دې نه معلومېږي چې زه ټیک یم په درست یم کېدی شي چې خطا په تا کړي او الله جل شانه د خپل حکمت مطابق سزا وکړي نو هغه دا کړو زما عزتمندو چې دا تفصیل او وضاحت زه دغه وخت کې نشم بیانولی چې د هغې حل په کومه طریقه باندې کېږي دا هغه وخت کېږي چې تاسو کله دلته کې راشئ او پوره وخت ولګوئ نو دا عرض مې د دې تربوغې د روڼو نه او پاو شا کې چې څومره خلک پاتې کېږي دا خلک د مېلمانو چې څومره راغلي دي د لرې د نږدې د ښاریو نه د بهر ملکونو نه دا حکومت په تاسو باندې راغلي شوي په دوابه باندې راغلي دي په هنګو باندې راغلي دي په کوهاټ باندې راغلي دي یو طرف باندې راغلي دي په بل طرف باندې راغلي دي پکار دا دی چې دا کوم خیر کوم خیرات دا کوم برکات د دې ځای نه تقسیمېږي په دنیا کې خورېږي دا اول تاسو حاصل تاسو په دې کې وروسته کېږي ایمان او که چېرې وروسته شي نو دا د انسان شقاوت او محرومتیا ده د دې حضرت مفتي صاحب ملاتړ کوي د ده سره چې کوم یو ملګري شي د ده په لاس کې لاس ورکوي الله جل شانه ستاسو دنیا خسته کوي او ستاسو آخرت مو انشاءالله په دې صورت کې خیر دی نو تاسو مې دا عرض دی چې کوم وروڼه دغه وخت کې دا دومره لویه جمع دومره خبرې زه نه کوم هغه راغلي وروستم ته دې دعا کې د شرکت لپاره راغلي دغه درخواست مې دی تاسو ته چې کال 12 میاشتې مسلسل دلته کې د ترتیب چلېږي حضرت مفتي صاحب هم د دنیا یو روزګار نه او چېله ملګري لري د لرې د نږدې نه راځي د مدینې منورې خلک چېله لري د مکې مکرمې خلک څلوېښت خلک لري د ملک مختلفو ښارونو نه خلک راځي دلته کې چېلې لري څلوېښت ښځې لري په هغې کې ډاکټران وي په هغې کې انجینران وي
دلته تاسو ته دا نه ویل کېږي چې شاته خپل کاروبار کړئ که په سکول کې ټیچر یې ته په کالج کې لیکچرر یې ته یو پروفیسر یې ته یو اعلی درجې ډاکټر یې ته انجینیر یې ته بل د حکومت په سرکاري محکمه کې پولیس کې په فوج کې په بل ځای کې تا هغه پرېږده نه بلکې ته دلته کې زده کړه وکړه او هغه شی ځان سره یوسه هغه خیرات دلته نه یوسه په خپل ځای کې کار کوه ځکه چې مسلمانانو ته د ټولو ادارو د ټولو محکمو په ملک کې ضرورت د الله جل شانه دا دین دا د یو خاص مقام سره او د یو خاص ځای سره تعلق نه لري چې دین اسلام صرف او صرف منحصر په جماعت کې دی یا په موس کې دی نه د دې تعلق د عقیدې سره دی د عباداتو سره دی د معاملاتو سره دی د معاشرت سره دی د کور کلي د یو خپل او د حقوق ادا کولو سره دی هر یو شي سره د دې تعلق